دوکان ته ځو دې دوه کاټرې هغه چې دا راړو دا کاټرې دي دا مې د خوراکۍ دپاره راوسته دا اوس موږ شراړۍ ته راورسېدو د خوراکۍ دپاره کاټرې او ګولۍ او هغه مې په خپله باندې په خپل ګاډي کې را روان. سلامات دوستان، امید لرم تاسو بخیر یاست. ستاسو ډاکټر ګلاب خان. دا یو خور راسره ناسته ده او د دې تقریبا 27 اپریشن چې دي هغه شوي دي. په دې کې ما شهباز صاحب هم 2 پیرې ولیدو، د هغه نوم مې پکې ولیدو. ستاسو مین مسله څه ده؟ اوس تا ته مین مسله څه ده؟ تا ته ضرورت ته څه شي دی او ته څه دي چې اپیل کوم وایي؟ مین مسله اوس ما ته یورین بلډ مې خراب دی، د هغې لپاره رواج لپاره نامسلاین پکار دي ریګولر او اپیوال ګولۍ ریګولر. ښه، ستا یو کډني هم خرابه ده؟ یو کډني لرې کړې ده، بله خرابه ده. ښه، یوه کډني دې لرې کړې ده، بله خرابه ده. او نور څه ستا ته څه ده؟ لکه دې کې یورین بلډ هم خراب. ښه، او دې کې تا باندې هغه دغه هم راځي، جګړې هم راځي. ښه، او والي صاحب څه کار کوي؟ اول څه کار کوي؟ اول په مسقط کې اوس ویزه ختمه شوې ده، اوس بیا ښه مسقط کې وم. دا خور ده، نو دې ته دا بیګ لګېدلی دی، دا د ټول عمر دپاره دی. نو بل ورته لیکلی شي کومې ګولۍ وې؟ اپیوال ګولۍ دي او لایف ټایم واش دپاره چې دي، لکه د ټول عمر دپاره دا به دې دغه لاین چې واش کوي د دې لپاره نامرسه لاین پکار دي. نو 2 کاټنې خو به 1000 واله او داسې اپیوال ګولۍ خو به 1000 واله خو دا ډېر لانګ کیس دی او دا د ډېر لکه ټول عمر دپاره شي. نو خبره چې تاسو ته پته ده چې په دې باندې څومره روپۍ راځي. نو که څوک هم د دې خوراکۍ سره مرسته کول غواړي نو په 03422298804 په دې زما د واتساپ نمبر دی، په دې تاسو رابطه وکړئ. یا د پاسه په دې ټایټل کې تاسو لیدلی شئ اختر علي اکاونټ. په دې جي پی ایس باندې هر یو کس د خپل طرفه د نارمل سلاین یو بوتل په څو 60 روپۍ دی، موږ له په 200 درکوي. هلته ما خبره په 60 دی. نو هر یو کس 60 روپۍ چې دي د خپل طرفه دغه اکاونټ ته خامخا ولېږئ چې څونه ستاسو د وس نه کېږي. خو دا صرف د یو نارمل سلاین د ډریپ دپاره. اپیوال ګولۍ په څو دي؟ په 200 یو پلته، په 200 روپۍ یو پلته. نو هر یو کس تقریبا دغه 300 روپۍ چې دي نو خامخا په ځان یې فرض وګڼئ چې دغه اکاونټ ته خامخا 300 روپۍ هر یو کس راولېږئ. ځکه دا خور چې ده لکه ډېره زیاته په تکلیف کې ده، ګرځېدی هم دومره زیاته نه شي. او دا څو پیرې دلته هسپتال ته ما پسې راغله، د دې نه مخکې هم ما تاسو ته پیسې درکړو یا ختمې شوي دي؟ ختمې شوي. ښه، هغه په څه باندې دي؟ ډریپونه په دې باندې که نه؟ ډریپونه او انډوسکوپي پکې وکړه. ښه، انډوسکوپي پکې وکړه. نو هغه پیسې هم دې سره ختمې شوي دي. نو که څوک ورسره مرسته کول غواړي په دغې نمبر باندې ما سره رابطه وکړي. دا اوس موږ روان شو دوکان ته ځو، دې 2 کاټرې هغه چې دا راړو نور به ورسره تاسو هم مرسته کوئ، زه به ورسره پوره مرسته کوم. بس موږ سره اوسئ. دا کاټرې دي دا مې د خوراکۍ دپاره راوسته، کوم ته چې لایف ټایم نامرسلاین لیکلی شوي دي. انشاءالله نور به هم کوشش کوم. دا اوس موږ شراړۍ ته راورسېدو د خوراکۍ دپاره کاټرې او ګولۍ او هغه مې په خپله باندې په خپل ګاډي کې را روان کړه، ځکه چې د هغې یو ګرده نشته، بله یې خرابه ده او یورین بلډ چې دی نو هغه هم خراب دی. نو ما نه غوښته چې هغې به اوس په رکشه کې راشي. خو تاسو لیدلی شئ څومره دنګ دنګ غرونه دي. دا زه اوس د سیدي هسپتال زما چوټي شوه نو دلته یې راورسېدم. دا مې راورسوله کاټنې دي، دا به ورته انشاءالله اوس حواله کړو. دا یو نارمل سلاین یو بوتل ډریپ چې دی دا د دې دپاره لازمي دي. په دې باندې دا ځان له واش په خپله باندې کوي. که نور څوک سره مرسته کول غواړي دغه نمبر دی، دعاګانې کې یاد ساتئ د ډېر لپاره.